بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په شب قدر د لزاکو کې. ګرانو کتونکو د نن شپږ ورځې مخکې یو ځوان 22 کلن جلال په بې دردۍ سره ووژل شو. دا زه یو محله کې رالم او د جلال کور ته ننوځم خو ګیټ میټ نشته، غریبي یې ده. نو د دې غربت په وجه باندې بس واضحه شوه چې انتظامیه، پولیس او د علاقې مشران د غریب سړي سره چې کم دی نو هغه شانتي ودرېدنه نه کوي. مختلف کال چې کم دی نو موږ ته د دې کلي نه هم راتلل، د دې کلي یو اعتماد او باور چې ته به ضرور راځي او د دې کلي علاقې خلک په بهر ملکونو کې هم دي، هغوی هم راته کال سکول. دا ګرانو کتونکو دا د جلال کور دی، په دغه جونګړه کې اوسېږي. دا پلار چې کم دی دا په دې یو لاس معذوره دی، بابا کښېنه دغلته کې، دا مور ده او دا د جلال رور دی، دا هم چې کوم دی معذوره دی. نن شپږمه ورځ د دې کور نه جنازه اوچته شوې ده. ځوان زلمې زوی ترکاڼي به یې کوله، چل یې زده کوو د ماما سره چې زه به د دې پلار سهاره جوړه شم، زه به د دې معذور رور سهاره جوړه شم. ډېر ارمانونه به وو، ارماني دې دنیا نه دړدېدلې، دغه ظالم وویشته. د دې مور جړه اوښکې زه څنګه وڅښم مورې؟ څه یې ویشته مورې؟ برناقه اسم نه خیر که یو خبره کړې وی بیا به مې ګیله نه کېده. زما زوی خو داسې وخړولی و، ماشاءالله را قرآن دغه مې پې کړی و، ښه داسې دغه و چې نه چېرته ملګرو سره څه ویلي دي، د اوسه پورې داسې وخېړولی او دې سره خالي په جنګ لاړ او بیا دغه ځای کې راپاڅېد او دانه وانې وغورځو. د مازدیګر په مانځه ولاړه ومه چې راغلی دغه وی دلته کې ویله مورې رور مې ویشته. زه د مانځه نه را دغه شوم، په نپلونه مې کړي، په پرزو مې نیت تړلی و، منډې مې ووهلې لارو کې وګرځېدم پوه نه شوم. بیا رالم پاکستان الله به یې روغ کړي، بیا رالم بیا لاړم بیا پېښور ته ورسېدم چې ورغلم بس دی داسې پروت و چې د رب ځپې نه وم. خوشحالي و یکدم غم شو. خوشحالي د واده ته څونه خوشحاله و؟ د تره واده و؟ تره د تربور د تره د زوی واده و. زما خو دته تمه وه، مشر زوی مې داسې دی او د دویم لمبر و. دندې وله کړې؟ نه هېڅ مې هم نه کړي. د ما تل مورې ویل غریبانان یو، سبا به خلک وایي چې دی لګي او دی لګي، چې کله خدای په خپلو خپو درې بیا به راله ښځه وکړي. الله زه سل ارمانه دې پړه یوړل او زما دې سل ارمانه یوړه. خویندې شته؟ خویندې شته؟ دوه خویندې دي او یو یې داره کوټې ورور دی بلال ولاړ دی. کتونکو دوه خویندې. بابا ستا نوم څه دی؟ باغي جان. باغي جان. حاجي باغي جان د سترګو اوښکې زه څنګه وچکم؟ ظالمه داسې مور او پلار دې وجړول چې معذور و. والله چې صاحب زه دا معذوره، ما په 600 روپۍ دي ساتل. قسم دی چې پارم مې کو له 100 روپۍ به ده راوړلې، زما هغه ټیم خدای پاس کو. چا نه مې سوال نه کو چې غلا مې نه وه کړې دې بچو له، نه مې زوی غلا کړی او نه ما تر اوسه پورې. مثال خبره کو ښه وخت مې تېر کړی، ګینې یو سړی زما ریکارډ تپوس وکړي، نه مې تاڼه کې شکر دی زوی راپورټ شته، نه زما شته دی چې ګین دې سړي موږ سره څه غلطي کړې. ته د هغه مېړونه راللې چې راللې واده د ما رتره زوی و، مثال خبره کو ستا خو پکې څوم نو، او نه مې عزیز وي نه مې تربور وي، تا ته نه چا ویلي و. مثال خبره کو چې راللې تا سره نه خورکوس ویل نه مورکوسې نه را سره دیوال شریکونه پټې برناقی تماچه بړین راویسته او ویل دي دا زړه چل زه خلکو ته خیمه او ټاس هلک دې ویشته. مثال خبره کو زه دا ویل غواړم چې ما سره د انصاف وشي، خیر د پولیس والم ښه منډې وایي، خو چې دا چا راوستی او چا ډېره کړی دغه سړی دې ونیولی شي، دې به پخپله د ده زوم دی خوریر دی. مثال خبره کو چې دې ورکړي، مثال خبره کو پخپله به سړی دې را پیدا کړي، پخپله به سړی را پیدا. ما مه شمېره ورګډې ما په پردي خادی کې چې کم دی نو ګډېږي. کتونکو بعضې غمونه زغمل برداشت کول د عام سړي دپاره هم ډېر ګران دي. دغه مور، دغه معذوره پلار
او بیا دا رور چې د خپل رور سره روان دی د خپل تره زوی سره یې خبرې وې په واده کې صرف دا خبرو شو چې دا ډزې ولې وشولې مشران دا ترمنځه شو د هغوی ترمنځه چې کوم دا خپل رورولي قایمه شوه د هغې نه پس چې کوم دی دا مامه شمېره ورګډ یم دی پکې راغلی دی الله له به څه جواب ورکړې نن د ده د دې اوښکې زه څنګه وچکم د ده سهاره وه یو ځای به ورسه ګرځېدې او جی لکه بار بیا داسې دغه ته هغه ته نه پرېښود ما ته به ویلي وي ما خو سکول او مدرسو نه وي لخوا چې تکړه شوي ته چې سکول او مدرسو وینوي موږ باندې به خدای ورځ راولي موږ باندې به خدای ورځ راولي سختې تېرې دا ویل غواړم که نه زما بس اخیري خبره دغه ده چې ما سره دې انصاف وشي ما سره دې تړون وشي دا سړی دی ده راوستو ښه ورته معلوم و چې دا چې روست و هغه دې ګیر کې به په خپله وښیي هغه به په خپله وښیي ستا موبایل نمبر څه دی نمبر ورته ووایه 0335 96 10 393 څنګه 0335 96 10 393 ښه کتونکو خو دوی سره د پولیس د موبایل د تیلو پیسې وي نو دا موبایل به تو راته د دې کلي به توابونه کول زه دې کلي مشرانو ته وایم چې هغوی مجبوري ده هغوی ته د تیلو ضرورت دی نن سبا غورې په دې حکومت کې پولیس دله په خپل اندې نه راځي هغوی له تیل نه ورکوي ډرایور یې د جیب اچوي نه نو لحاظه دا کوشش وکړي ګینې دا پولیس نه دي دا بیا په پړو راولي دوی د تپوس نه کوي او غریبانان دې صفت به هم کوي ګینې دا د پولیس کوتاهي ده سستي یې ده چې شپږم ورځ ده هېڅ یې هم نه دي کړی دا وګوره څنګه یاره رور لاړه رور لاړه دا څه نوم دی امبرلي ته څه پته ده دغه رور یې راته به ښه کتونکو دا زه تاسو ته دوی کچن ښیم ښه دا غربت یې درته لږ ښیم دا د دوی کچن دی دې غریبانانو به څوک څه تپوس وکړي خو دا ده چې جلال سره د کلي ځوانان کلک ولاړ دي ملګري ورسره ډېر کلک ولاړ دي او زه دغه ملګرو ته سلام پیش کوم او مرګ هسې م یو پیره دی یو پیره خو دا بار بار مرګونه دی که نه لکه د جلال په دغه به څه ارمانونه څه ارمانونه نو وې بس نور یې نه وه لاړه دې دنیا نه لاړ موږ ټول به ځو خو ښه خبره وکړو نن سبا خلک کوم ځای ته ورځي زما اوس هم په کور کې کوي دی زما ښځه زما لوڼه چې لوښي وینځي نو اوبه دغه بیڼۍ ته یوسي او په باټي کې هغې ته یې واړي زما دومره وس نشته چې ما پنبه ځان له لګولې وې دا سپی چې تا راوسته خر ته معلوم و نو ما له یې سل راوسته زه یې پې سله وخوړم ما نه یې لاسونه خپې پرې کړل مثال خبره کو خر ته پته وه مثال خبره کو په سهار له باندې تا کاډه واچوله ستا دوی پسې کاډه یې وړله مثال خبره کو تا ته ډېره معلومه ده ډانډۍ معلومه ده تې راوله دې به نه را پولیس چې وکړي کله که نه پولیس یې چې راولي دا د پولیس کمزوري ده تا خبرې واورېدې څه وایې نو علي خان به څنګه چې باغیان کاکا د انصاف خبرو وکړي نو انصاف خبره چې کله وکړي ما له خندا راشي دی وایي ما ته انصاف میلو شي زه د نه تپوس کوم چې ته انصاف غواړې د چا نه انصاف ته د هغه عدالت نه غواړې د کوم عدالت مخې ته چې 10 روپو سټامپ په 1.5 سل میلاویږي په کوم ځای کې جج صرف د خان خبره اوري د غریب خبره نه اوري ما یوه خبره خوري جي خبره څه ده خبره مې دا خوري چې که مطلب زمونږ د قاتل نیولی شي دا پولیس یې نیسي هغه ځان له وکیل ونیسي جج به دروغ رښتیا را جوړ کړي هغه 4-5 کاله به کیسونه وشي اخره کې سړي بری شو عدالت بری کړ باغجان کاکا به یو په ملا باندې ووالی شو مطلب نیمګړی شو د ګل په رنګ بچې ته نه لاړلې زه وایم چې تر څو پورې د دغه رنګ خلکو دپاره پانسي عام شوي ني او نیولی شوي ني مطلب تر څو پورې نو دغه رنګ دا ظلم به شروع وي زمونږ خلک خبره کوي وي پښتون دهشتګرد شو پښتون ګندګیر شو پښتون لوپر شو پښتون به ګندګیر کیږم پښتون به لوپر کیږم ته دغه رنګې واکدارانو د وجې تر څو پورې چې دوی وده پراته وي دغه چې د یو غټ سړي زوی وی د ACDC زوی وی بل چا زوی وی دا به اوسه پورې د قاتل نیولی شوی و جي زمونږ د غریبو تپوس کول ولا څوک نشته د غریبو مونږ تاسو میډیا والا راشي نور ملګري راشي مونږ چغې سوري وهو هغه تبلیغیان ملګري یو خبره کوي یو دروازه چې وهي اخیر به کولو شي خو دې ځای کې الله دې ماته معافي وکړي چې د تبلیغ والو د ملګرو لږ شان مخالفت ځکه کوم چې مونږ هغه دروازې وهو چې هغه مونږ ته کولاویږي نه مونږ دغه دروازې په ټکور ځان له لاسونه خو کړل خو مونږ دغه دروازې نه کولاویږي ولې چې مونږ غریبانان یو مونږ په مخه پتندي لیکلي تاسو غریبانان یې جي نو دغه وجه ده
د دوی دغه غوښتنه د کتونکو چې ده ته انصاف میلو شي. خو نن ولې په عدالت دننه مرګونه کیږي؟ د جج د وړاندې ولې کس ویشتلی کیږي؟ انصاف نشته، سزا و جزا نشته. نن د وسلې نمایش او نن دغه شانتې خلک بریالي ګرځي. زه به کتونکو هغه اخیرنۍ ارامګاه به تاسو ته ښایو چېرته چې جلال د ژوند په خوب وده شوی دی، کومه چې یوه نه ختمېدونکې دنیا ده، کومې دنیا ته چې هغه سفر کړی دی. الله دې د هغه سفر ښکلي کړي او الله دې بایجان ماما له او دې مور له صبر ورکړي، ځکه چې دا غم ځوان زلمې زوی د خوشحالۍ نه راشي، د واده نه راشي، د تره د زوی په واده کې ښه خوشحالۍ وکړي، اخري وخت کې لږ تاوتریخوالی راشي، خو خبره ختمه شي او دغه سړی پکې د بلې راشي او خلک وي ډزې داسې کوي. نه لکه چې ډزې کوي خو داسې وکړه که نه، نو یو ته یې نیولې دی بچ شوی دی په هغه بل باندې چې کوم دی رسا دا سترګه ویشتې ده. بس جلال خان ته خبره چې دی داسې په سر ایشتی دی که نه، د ټول مازغه بهر و، د ګاټې دغه نو، ولې دا خو چې چار څوک دغه مو کړي نو داسې خو نو پکار، دا مرګ یې په داسې قسم روا او دا سر مازغه ټول بهر پراتو، ګاټې شنو، داسې مرګ باندې خو څوک نه دغه کوي چې د چا کوڅه کې مدرېږي خلکه داسې مرګ باندې سړی نه وایي. باندې څوک نه مري. بهر حال هغه پیچلي زده کوو. نن سبا د چرګوټي مرګ ګران دی او د انسان مرګ چې کوم دی نه هغه آسان دی. دغه لیونی رور دی هم درته غوسه دی ظالمه، ده ته وګوره د هغه د ده د ازار به دې وایي او جلال ته ډوډۍ واچو دا زوی وي او یو مخ وایي. خو په دې کور هلته ډېر رحمتونه ورېږي ځکه چې په یو کور کې دغه شانتې یو مذوب او معذوره دی. جلال ته ډوډۍ واچوه، جلال ته ډوډۍ واچوه، مور ته چې دا خبرې دا کوي نو دا په سریلي کېږي، دا به سریلي کېږي. کتونکو په دغه 22 کلن جلال باندې خبره اترې کوو، د دې ځایي خلکو سره خپله پېژنګلو را سره. زما خو عبدالوهاب نوم دی، د رزاق کلي څخه تعلق لرم. د جلال زموږ ډېر جوخت انډیوال خوږ ملګری مو، د سره ډېر د ظلم انتها شوې ده او لاول خو ستاسو مهرباني ادا کوو چې مطلب زمونږ غم خپل غم وګڼل او موږ له راغلی نو ډېره مهرباني. څنګه وژل شوي؟ دا چې زمونږ د کلي کې خادي وه، مطلب د دې تربوروالی کې وه یا هر څه کې هغې تلي ولته کې خپل خادي یې مناوله جنج و. دې کې زمونږ د دوو کلیوالو خپلو کې معمولي شان تکرار راغلی، هغې دا خبره ختمه کړه په خپلو کې، نه په ډز وه نه په هېڅ څه باندې نه وه. دا هلک د دې ځای نه مطلب دلته کې زه یې دې ځای دی یم نه، دا د بل ځای دی، نواز نامې ده او مېړو اوسېدونکی دلته کې راغلی، مطلب څه بدماشي مدماشي او لوپري هر څه کوي. د دغې نه یو څو شپې مخکې زمونږ د رزاق چوک چې کوم اډه ده په هغې کې هم ډزې کړي څه کسانو مسانو باندې او بس او راګردي هر ځای کې کولی لګیا و، د هغه سترګې سرې شوې وي جي. نو دې هلکان ولاړو څه خبرې اترې، خو دی جلال ور صرف دغه آواز ورکړی چې زموږ د خپل کلیوالو سره جنج و، مطلب مسله وه هغه زموږ خبره کې ختمه شوه. ته خو مړه د بل ځای سړی ستا موږ سره څه کار دی؟ صرف دغه خبره شوې ده، تماچه راغېښتلی شوې ده، ړومبې ډه د جلال تر په زوی باندې شوی ده بچ شوی، دویم جلال ډایرکټ لګېدلی په هغه ټایم باندې وفات شوی دی. نور څه هېڅ خبره نه وه، بیا هغه تښتېدلی دی، ګرفتار شوی په هغه ټایم تښتېدلی دی. پولیس خو راغلل، پولیس خو چې کله هم راشي بس موږ هم دغه یوه یاددهاني راکوي چې مطلب تاسو سره موږ ولاړ یو، منډه تړله کوو، هر څه کوو، خو لا اوسه پورته ځمکني حقایق بل شانتي. کتونکو د جلال عمر 22 کاله او دا ټول ځوانان چې کم دي نو دغه 22 کاله کې دي او دا چې کم دی خفه دي پې، غمجن دي پې، د خپل دوست حق ادا کوي چې نن دا میډیا را غواړي او میډیا سره خبرې هم کوي. زو خبر طرف ته موږ سره کتونکو د جلال قبر سره ولاړ یو، هغه خیرنۍ ارامګاه کومه چې زموږ د ټولو ده، دا د دلزاک دغه قبرستان دی. ډېرې لوی لوی خستې په دې قبرستان کې پرتې دي، برېت وې تاول او په پوزه وې مچ نه پرېښوده چې ایمه نو زیمه و دغې خاورو سره خاورې شول او دغه زموږ اخیرنۍ ځای دی. خو کتونکو د دلزاک علاقه چې کومه ده په دې جلال دومره خفه ده چې لکه په خپل کور کې چې غم شوي، بې ګناه بې خطا په نه څه خبره زورور راځي او دی ولي. نو د دنیا قانون خو د جولاګي د جال دی، غټ تیوزي او وړوکې پکې ګیرېږي،
شپږمه ورځ ده نه دې کلي ته د پولیس پته لګي دا د سرو تاڼې غالبا چې دا کیس دی او تر دې وخته پورې چې کوم دی د 22 کلن جلال قاتل چې کوم دی هغه گرفتار نشو دا قاتل چې کوم ظلم کړی دی هسې بې څه چې کوم دی نو په نه څه خبره باندې ډزې کېدې او د ډزو چل درته زه ښیم دغه خو ګرانو کتونکو دا زمونږ د ټولو اخرنی ځای دی مسلمانی مونږ کې صرف په نوم پاتې ده د انسانیت قدر مونږ ختم کړی دی ظلم جبر لم تقویت ورکړی دی زورورتیا هم شروع کړی د الله سره هم جنگ شروع کړی دی غلط کار ته غلط وایو نه او دې ته مونږ رسیدو ویره خو د سود پیسې دي خو د خنزیر پیسې دي خو زمونږ په کار کیږي د خلکو ایمانون ته وګوره دومره کمزوري شو خو د جلال په دغه مرګ باندې د کلي خلک دا راپارېدلي دي او د څونه ورځو نه مونږ ته چې شپږمه ورځ ده د بهر ملکونو نه هم پکې مونږ ته کالي شو دې ځای نه هم پکې کالي شو نن دغه ځای ته راغلي وو د حکومت نه دغه غوښتنه کوو د ضلعي پولیس نه دغه غوښتنه کوو چې د تیلو پیسو وس نه رسي پلار یې معذوره دی رور یې لیونی دی د کلي خلک دغه کولی شي چې میډیا سره خبرې کولی شي تاسو ته ویلی شي چې ظلم شوی دی خو زه بیا د دې پی ټی آی د حکومت ته وایم چې پولیس والا وایي موږ له تاسو تیلو پیسې نه راکوي نه چې جرم پسې ځي نه به د ړومبې کال کوي چې صاحبه موبایل ته به پیسې اچوي تیل به اچي الله دې جلال له چې کوم دی نو جنتونه ورکي او الله دې خاندان له صبر ورکي او الله دې قاتل په خپله سپېړه ووایي ځکه چې دې حکومت نه دې قانون نه خو تمه نشته د جلال نوره مقرره وه نوره په دې دنیا نه وه بده خیری وه خو یو غم یې پرېښودو د ظلم یو لوی داستان یې پرېښودو ډېر زیات پې خفه یو ډېر زیات پې غمجن یو د دغه مور د دغه پلار سلګۍ دغه اوښکې دا به وچول غواړي او دا به څنګه وچېږي چې څو پورې دا قاتل نیولی شوي نه وي څو پورې چې دې قاتل له سزا نه ورکړی شوې ده د روح ته چې کوم دی نو صبر نه راځي نو الله پاک دې دې له جنتونه ورکړي